زما ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو نن درته د جمعې مبارکې د شپې هغه خاص وظیفه او عظیم الشان وظیفه بیانوم چې دا به تاسو حیران کړي. دومره تیزه او اثر کوونکې وظیفه او ډیره عجیبه او ناشنا وظیفه ده محترمو، چې ستاسو کوم حاجتونه چې ناممکن حاجتونه دي چې تاسو دا عظیم الشان وظیفه په کامل یقین سره او په توجه سره وکړئ، نو الله جل شانه به ستاسو ناممکن حاجات به ان شاء الله تعالی الله جل شانه پورا کړي. مشکلات او پریشانو کې راګیر یې الله جل شانه به دغه مشکلات او پریشانی ختم کړي. محترمو که دا مشکلات د مال او دولت په باره کې وي یا د رزق تنګدستي وي، نو الله جل شانه به دغه مال او دولت باره کې چې کمی په مشکلات دي الله جل شانه به دا ختم کړي، او الله جل شانه به ان شاء الله تعالی په خپل فضل و کرم سره او د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره به ستاسو او زمونږ په رزق کې پراخي راولي، او الله جل شانه به مونږ ته د حلال رزق ډېر بېدریغه رزق د خپلو خزانو د غیبونه نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت با برابر یئ. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو دا عظیم الشان وظیفه با تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې کوئ، یعنی د جمعې مبارکې دا عظیم الشان شپه چې ډیره بابرکته شپه ده، په دغه شپه مبارکه باندې با تاسو دا وظیفه کوئ ان شاء الله تعالی. الله جل شانه با مجون بدل کړي. محترمو دا خاص وظیفه دا عظیم الشان وظیفه چې مونږ او تاسو وکړو، نو الله جل شانه به زمونږ په زندګۍ کې بدلون راولي. محترمو ډیر مختصر عمل دی، ډیره مختصر وظیفه ده، لیکن برکات او ثمرات ډیر حیران کن دي. محترمو ستاسو په زندګۍ کې چې کوم مقاصد دي، کم مقاصد دي، کم مقصدونه دي، کم حاجات دي، الله جل شانه با تاسو لا په هغې کې ضرور کامیابی درکوي. محترمو که چرته دا وظیفه یو انسان د جمعې په شپه باندې ونه کړی شي څه عذر د وجې، نو محترمو د سحر سنت چې مونږ او تاسو وکړو، نه د فرضونه مخکې هم دا وظیفه مونږ کولی شو. نو محترمو نو برکت او ثمرات یې دغه دي چې د جمعې په شپه باندې محترمو دا وظیفه مونږ او تاسو وکړو، نو الله جل شانه به د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره زمونږ او ستاسو هر قسم حاجات الله جل شانه پورا کړي. لیکن محترمو دا وظیفه په کامل یقین او په توجه سره پکار ده. محترمو راځو وظیفې طرف ته. وظیفې ترتیب او طریقې کار به څنګه وي؟ محترمو کله چې د جمعې مبارک شپه شي، نو ارس مانځنه فارغه شي، نو ځان له به 2 رکعاته نفل صلات حاجات دا به وکړئ. بیا به د هغې نه پس محترمو که 3 ځله وي، که 5 ځله وي، که 7 ځله وي، د 1100
پیرو پورې یعنی 11 مرتبه پورې 11 مرتبه پورې دا درود شریف تاسو ویلی شئ چې هر درود وي بهترین درود ابراهیمی دی. بیا به دا ووایي محترمو د هغې نه پس به بیا د الله جل شانه دا دوه نومونه یا الله یا سمیع یا الله یا سمیع دا به تاسو 313 مرتبه یعنی 343 کرتی به دا ووایي. محترمو د هغې نه پس به بیا لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا به هم 343 مرتبه یعنی 313 مرتبه به دا ووایي. بیا به محترمو د دې نه پس چې اول سر کې کم درود پاک 100 ځله ویلی او 3 ځله 5 ځله 7 ځله 11 ځله نو دغه مرتبه به درود پاک بیا ووایي. بیا به محترمو د هغې نه پس یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به 21 مرتبه یعنی 21 مرتبه به دا ووایي. بیا به محترمو ډیر په توجه په اطمینان او په ذهان سره د خپل حاجاتو د پاره دعاګانې وغواړئ. د خپل مشکلاتو او د پریشانو حل کېدو د پاره به د الله جل شانه په دربار کې دعاګانې وغواړئ. محترم الله جل شانه به ستاسو حاجات هم پوره کړي او ستاسو پریشانی او مشکلات به هم حل کړي. محترم دا وظیفه په خپل هم وکړئ او د ثواب په نیت باندې د نورو خویندو او ورونو سره شیر هم کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.